دومره به اوس پويږي وابیان ور دغه وابیان داسې خلق دے چې کتا سو ته تپوسو کوي چې ته چا په مذهب نو دی به وای چې زه د چا په مذهب نه زبرای راس اخذ کوم د قران او د حدیث لیکن طور او طریقې د دوی چې دی هغه ټول د شوافع بیا دوی په دې خپل تشدد کې دې حد ته رسیدلی دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته جاهل وای او دا وای چې امام ابو حنیفه په حدیث باندې اډو پویدونه نو دغه خلقو د امام ابو حنیفه د مسلک د خلقو په دې کې اختلاف چې امام پسې چې مقتدی ولاړی نو هغه ته الحمدلله ویل پکار دی او کنه دی پکار حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتحه خلف الامام ویلدا دا احناف مذهب چې داده چې فاتحه خلف الامام نشتا داغي جواب داده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حدیث څنګه پیدا دا سه پایمه مجتهدینو کې اډو سوک تیر شوه پیغمبر چې د امام نرستو د فاتحه متعلق فرمایلی دي داو تعلیما للقوم دا معاملہ هم و په ابتدا د اسلام کې د پاره و چې صحابه او فاتحه زدش اما رست چې تعلیمات اسلامی په صحابه او کرال او د قران او د حدیث مکمل عالمان او دین بالکل اخیری سټیج ته ورسېدو نو بیا غې نرستو فاتحه خلف الامام نوا او نه صحابه ویلا تحاوی تاسو وګورئ په دې باندې د دنیا دلایل اوس شوافع دا وایي چې تاسو څنګه وایي چې امام پسې الحمد نشتا حدیث کې راغلی دی لا صلاة الا بفاتحه الكتاب لا صلاة لا نفي جنس منز نه کیږي چاغي کې فاتحه او نشي لسته نو تاسو څنګه وایي چې امام په سرست الحمدلله ویل نشته احناف وایي چې نه لا صلاة کې لا دا د پاره د نفي د کمال دی پیغمبر غرض دا دی چې لا صلاة منز نه کاملېږي چې تر څو پورې په کې فاتحه او نشي لسته زکه چې لستل د فاتحه چې دی په منځ کې دا واجب نو منځ نه کاملېږي چې تر څو پورې په کې فاتحه و نشي د لا صلاة دا معنا نه لګویا چې ترستو می امام نرستو الحمد وایا زکه چې دې سره بل حدیث معارض دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر فرمایي چې من کان له امام فقرات الامام قرات له سوک چې امام پسې ادرید نو د امام قرات چې ده دا د مقتدی قرات مدینه منوره کې یو مصری مدرس ماته وي چې من کان له امام روایت چې حافظ ابن حجر وایي چې دا روایت ضعیف ده ما ورته وایي چې حافظ ابن حجر چونکه شافعی دی نو د خپل مدعا د پاره دی روایت ته ضعیف وي روایت ضعیف صحیح روایت ته چې څوک امام پسې ودرېد نو د امام قرات چې ده ا د مقتدی قرات بل روایت ته چې چا امام پسې قرات لستو نو د ځنکدن په وخت کې بد دې سړی جبه ته یو کلمه به ورته نه نصیب کی چا چې امام پسې قرات لستو نو امام پسې با چپ ولا دغه اصحاب ظواهرو یو لوی اډالا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په سراله او ویلی وجنو امام سے ورتوي چې ولی وته چې رستو امام پسې بسوک الحمد نو ته امام ابو حنیفه ورته فرمایل چې الکه تاسو خو ډیر خلق یې زه ټول سره خو باس نشم کوله ټول سره زباسو یو کس منتخب کړي چې
چاغه سره زباسو داغه ګټه بستاسو ګټه یو داغه بیلاد به ستاسو بیلاد ول ډېر خد یو لوی عالم پکې وکړو ول دا بدر سره باس کوي امام صاحب فرمایل چې دې سړی وګټل نو تاسو ټولو به ګټلی ویل اوسه او ول کده بیلو دا و کده بیلو دا مونږ ټولو به بیلی با امام صاحب صادر په وګوا چلو روان شو ویل ولی ویل تاسو په خپل ثابت کړ چې امام پسې الحمد نشتا تاسو ویل و مونږ کله ویل دا سړی چې تاسو مشر کړ نو د ګټه ستاسو ګټه او د بیلات ستاسو بیلات نو د امام الحمد ستاسو الحمد او د امام نه الحمد ستاسو نه او تاسو په خپل ثابت من کان له امام پیغمبر ویلی امام پسې چې ودرې دي او تاسو لن عقلی دلیل درته اگر چې دا د امام ابو حنیفه قیاس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غوند عقل په دنیا کې پیدا نشي عقلی دلیل درته مقدمه خطا سډيري کړی کچرو کی چې وکیل دی نیولې او دنن عدالت کې پیش جج سره نو وکیل دیم لګیای تا د پارا باس کوي او تم لګیای په دې خو په پوهیږي کړه وکیلم لګیای او تم لګیای که وکیل لګیای او تا خبر اوکړه نو ځان لدی کار وکړو عدالت نه بار سچ جیل ته بده واسطه چې ستاسو کار دی چې وکیل لګیا دی او تا عدالت کې خبرو کې تا کنټمپټ اف کورټ وکړو توهین عدالت ته وکړو جیل ته بده واسطه نه چې وکیل دی ونیو تب چپ ولاړ او کار د وکیل دی ګټي او کبيلي بینه هی دغه سي مثال جمعه ته چراله او تا امام پس نیت تړلو نو تا د خپل مقدمو وکیل امام اونیو وکیل دی ونی نو وکیل به مخ کې لګیای او تب اور پسې چپ ولاړ او کتم لګیا شوې نو تا توهین عدالت کو ستا انجام بجیلی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او فرمایل چې امام پسې څوک ولاړی اب قرت نه وای اب چپ ولاړ دا اختلاف د احناف او د شوافیع په منځ کې ډېر سنگین اختلاف د دې سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې وفات شو د اختلاف ته ګوره نو امام شافعی به د قبر تراتلو د زیارت وکړ امام شافعی وایي چې زما مذهب داو چې ما به په منځ کې رفع الیدین کول داسې ولاړ الله خو چې د امام صاحب قبر ته ورالم او 2 رکعات نفل به مې کول نو ما به رفع الیدین نه کول ولی ځکه چې د قبر والانا مال حیا براتله د مذهب دا نو چې رفع الیدین کوا نو دیو جن دنه به حیا کولا نو ما بس خپل مسلک د قبر سره پرې اختلاف د مسائل وګورا او احترام د زړه مونږ مليان به اوس داسي کوم مولا سره چې زمهوران یو هغه مرشي زبداغه قبر ته ورش یا زبداغه قبر سره خپل مسلک پرې نه عزیزانو امام شافعی به مونږ کوم ځنه پیدا کوو امام ابو حنیفه به کوم ځنه اوس خوار سلاړو بویا ارشی د ذاتیات او رنگ اختیار کړي ارش